بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف په سلسله کې دا زمونږ 11 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږ دا قانون ذکر کوو چې مونږ به امر حاضر معلوم دا څنګه جوړو. نو د ټولو نه لومبه دا خبره مونږ او تاسو په ذهن کې کیدو چې د امر حاضر معلوم د دې شپږ صيغې دي. درې د مذکر حاضر دي او درې د مؤنث حاضر دي. دویمه خبره ده چې امر حاضر معلوم د شپږ صيغې دا به مونږه د فعل مضارع معلوم د حاضر د شپږو صيغو نه جوړو. مونږ چې کله د فعل مضارع نه امر حاضر معلوم جوړو نو په فعل مضارع کې به مونږ دوه قسمه تغیر او تبدل کو. یو قسمه تبدیلی دا به مونږ د فعل مضارع په شروع کې کو او دویم قسمه تبدیلی مونږ به د فعل مضارع ته دغه شپږو صيغو په اخر کې کو. د فعل مضارع په ابتدا کې به مونږ دا تغیر او تبدیلی کوو چې په دغه شپږو صيغو کې د مضارع کوم علامت دی او د مضارع په دغه شپږو صيغو کې د مضارع علامت دا تا راځي. نو مونږ به د ټولو نه لومبه د فعل مضارع نه دغه تا دا حذف کو دا به وغورځو. اوس د دې نه بعد به بیا مونږ ګورو که د دغه تا نه بعد دا کوم حرف دی که دا متحرکو. متحرک مطلب دا دی که د دې د پاسه زبرو یا پی زیرو یا پی پیشو نو مونږ به په فعل مضارع په ابتدا کې نور تغیر او تبدل نه کو بلکې د فعل مضارع دغه صيغه دا به د ابتدا نه مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. صرف او صرف د مضارع کوم علامت د لفظ تا هغه به حذف کو. او کچری مونږ د علامت د مضارع حذف کو او تدین بعد چې دا کوم حرف دی دا متحرک نو بلکې ساکنو نو بیا به مونږه ته دغه مضارع عین کلمې ته ګورو، یعنی هغه حرف ته به ګورو چې هغه د عین کلمې په مقابله کې راغلی دی. نو کم حرف دا چې د عین کلمې په مقابله کې راغلی دی دغه حرف دا به یا مضموم وي یا به مفتوح وي او یا به مکسور وي. کچری دغه حرف کوم چې د عین کلمې په مقابله کې راغلی دی دغه حرف مضمومو نو مونږ به حمزه وصلی په شروع کې راوړو او دغه حمزه وصلی دا به مضمومي ځکه چې عین کلمه دا مضموم و. او کچری د عین کلمې په مقابله کې چې کوم حرف راغلی دا مفتوح یا مکسورو نو مونږ به حمزه وصلی دا به په ابتدا کې راوړو او دغه حمزه وصلی دا به مکسوري خوا که عین کلمه مفتوح و او که مکسور و په دې دواړو صورتونو کې به مونږه حمزه وصلی دا مکسور راوړو. نو دا خو هغه تغیر او تبدل لی چې مونږه د فعل مضارع په شروع کې وکړو. د فعل مضارع په آخر کې به مونږه څرنګه تغیر او تبدل کوي نو تدین مخکې په دې خبره باندې ځان پوهه کول پکار دی او مخکم دا خبره مونږه په سوسو درسونو کې په تفصیل او په وضاحت سره کړی ده چې د فعل مضارع کوم گردان دی نو دا غي کوم اخر دی نو دا مونږه په درې قسمه باندې تقسیم کړو. یو قسمه صيغه هغه دی چې پاغه کې ضمیر بارز یعنی هغه ضمیر چې هغه په لفظونو کې ښکاروي او مونږه تاسو هغه وینو چې هغه پکې نه نو دا مونږ او تاسو ویلو چې دا 15 صيغې دي. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. دا 15 هغه صيغې دي چې په دې کې ضمیر بارز نشته. او مونږ دا ویلو چې دویم قسمه صيغې هغه دي
چې په هغې کې نون د جمع مؤنث دی او د هغې په آخر کې چې کوم نون دی دغه نون دا مبني دی، په دې کې بس تغیر او تبدل دا نه کیږي. او هغه دوه صیغې دي، یو د جمع مؤنث غایب او بله د جمع مؤنث حاضر. باقی اوه صیغې پاتې شوې، څلور د تثنیې او دوه د جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر. د دې په آخر کې چې کوم نون دی نو دغه نون ته نون اعرابي دا ویل کیږي. چې کله دا تفصیل دا زمونږ مخې ته راغی او مونږ او تاسو ځان په دې باندې پوه کو، نو اوس به مونږ راشو د دې فعل مضارع د حاضر کومې شپږ صیغې دي. نو د فعل مضارع د حاضر چې کومې شپږ صیغې دي، نو په دې کې د دې د فعل مضارع په دې درې وړو کوم قسمونه چې مونږ ذکر کړل د هر قسم صیغې پکې راغلي دي. د فعل مضارع کما د حاضر کومه لومبۍ صیغه ده واحد مذکر حاضر. نو په دغه درې قسمونو کې کوم لومبۍ قسم مونږ ذکر کړو نو د هغې نه پکې یوه صیغه صرف راغلې ده واحد مذکر حاضر، او دا هغه صیغه ده چې په دې کې ضمیر بارز نشته دی. او کوم بل قسم مونږ ذکر کو هغه قسم چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي او د هغې قسم نم پکې یوه صیغه راغلې ده او هغه صیغه ده د جمع مؤنث حاضر فعل مضارع. باقی څلور صیغې پاتې شوې، تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. په دې څلور وړو صیغو کې چې کوم نون دی نو دې نون ته به مونږ او تاسو نون اعرابي وایو. نو خلاصه دا شوه چې لومبۍ صیغه دا د هغې قسم نه ده چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز نشته دی، او دا کومه اخرنۍ صیغه ده د فعل مضارع د حاضر په دې صیغو کې کومه اخرنۍ صیغه ده نو دا هغه صیغه ده چې د دې په آخر کې نون د جمع مؤنث دی. او په منځ کې چې دا کومې څلور صیغې دي نو دا هغه صیغې دي چې د دې په آخر کې کوم نون دی نو دې نون ته مونږ او تاسو نون اعرابي وایو. نو اوس چې کله مونږ د فعل مضارع نه امر حاضر معلوم جوړو نو د دې په آخر کې به تغیر او تبدل دا په دې درې وړو قسمونو کې مختلف وي، یو شانتې به نه وي. کوم لومبۍ قسم دی هغه صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز نشته دی، یعنی دغه لومبۍ صیغه نو که د دې په آخر کې پیش شو نو کله چې مونږ د مضارع نه امر حاضر معلوم جوړو نو دغه پیش دا به مونږ په جزم سره بدلو. او کچری د دې صیغې په آخر کې حرف علت نو دغه حرف علت دا به مونږ غورځو. او کچری د دې صیغې په آخر کې د مضارع په آخر کې شدو، د دې صیغې په آخر کې شدو او نو بیا په دې کې کچری د مضارع عین کلمه مضموم و نو په دې کې بیا څلور وجې جایز دي، فتحه، کسره، ضمه او بغیر د ادغام نه. نو دا خو په دې یوې صیغه کې تفصیل شو. نورې دا کومې څلور صیغې دي نو په دې کې صرف یو عمل دی نون اعرابي مونږ به دا وغورځو. او کومه اخرنۍ صیغه ده د جمع مؤنث حاضر صیغه ده نو په دغه کې دا کوم نون دی نو دا به په هر حالت کې د په خپل حالت وي. نو تفصیل صرف په دې لومبۍ صیغه کې دی د واحد مذکر حاضر په صیغه کې. کچری د دې په آخر کې پیش شو نو دغه پیش به مونږ په جزم سره بدلو. کچری د دې په آخر کې حرف علت نو دغه حرف علت دا به مونږ غورځو. او کچری د مضارع په دغه صیغې په آخر کې شدو نو بیا به مونږ عین کلمې ته ګورو. که عین کلمه مضموم نو د فعل د واحد مذکر حاضر فعل امر په دغه لومبۍ صیغه کې بیا څلور وجې جایز دي، ضمه، فتحه، کسره او بغیر ادغام. او کچری عین کلمه دا مفتوحه و یا مکسوره و نو په دې صورت کې بیا په دې کې درې وجې جایز دي د ضمې نه علاوه د نور درې صورتونه. اوس مونږ مثالونه ذکر کوو نو دا خبره به زمونږ په ذهن کې دا کینی. مونږ د تعیدونه امر جوړو
نو د ټولو نه لومبی کار به مونږ دا وکړو چې تا د مضارع کوم علامت دی نو مونږ به دا حذف کو. نو اوس مونږ دا حذف کړه نو ته دې نه بعد چې کوم حرف دی دا متحرک دی عین، نو دا به مونږ اوس بخپل حالت باندې پرېږدو، په دې کې به مونږ نور چیل چال نه کوو. او مونږ که د دې صیغې اخر ته وګورو نو په دې باندې ضمه ده، نو دغه ضمه دا به مونږ په جزم سره بدل کو، نو د تعیدونه به مونږ سره جوړ شي عید. او دا نورې کومې څلور صیغې دي د کومو په آخر کې چې نون اعرابي دی مونږ به دغه نون وغورځو، او آخرنۍ کومه صیغه ده دا به په خپل حالت باندې نو مونږ سره به ګردان شي عید، عیدا، عیدو، عیدی، عیدا، عیدنا. اوس مونږ د تنصرونه امر حاضر معلوم جوړو، نو د ټولو نه لومبی کار به مونږ دا وکړو چې د مضارع د شروع نه به علامت د مضارع لرې کو. نو مونږ چې د مضارع علامت لرې کو نو د دې نه بعد نون دا ساکن دی، نو چې کله دغه حرف ساکن وي نو مونږ به عین کلمې ته ګورو، نو په دې کې عین کلمه دا مضموم ده، لہذا مونږ به حمزه وصلی دا به په شروع کې مضموم راوړو. او دا هغه صیغه ده چې کوم کې ضمیر بارز نشته دی لیکن د دې په آخر کې پیش دی، نو دغه پیش دا به مونږ په جزم سره بدل کو، نو د تنصرونه به مونږ سره جوړ شي انصر. او د نور څلور صیغونه به مونږ نون اعرابي وغورځو، او د نون جمع مؤنث دا به په خپل حالت نو مونږ سره به ګردان شي انصر، انصرا، انصرو، انصري، انصرا، انصرنا. اوس مونږ د تفتحونه تدینا د امر حاضر معلوم دا جوړو، نو مونږ د شروع نه تا علامت د مضارع لرې کړو، نو تدینا بعد عین کلمه د تدینا بعد حرف ساکن دی، نو مونږ به عین کلمې ته وګورو. دلته په عین کلمه باندې فتحه ده، لہذا مونږ به حمزه وصلی دا به مکسور راوړو، او په آخر کې جزم دی، نو دغه جزم دا به مونږ په آخر کې پیش دی، نو دغه پیش دا به مونږ په جزم سره بدل کو، او د څلورو صیغونه به مونږ نون اعرابي وغورځو، او آخرنۍ صیغه دا به په خپل حالت نو مونږ سره به ګردان شي افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا. او مونږ د تضربونه امر حاضر معلوم جوړو، نو مونږ چې کله علامت د مضارع لرې کو نو په دې پسې بل کم حرف دی هغه ساکن دی، نو مونږ به عین کلمې ته ګورو، نو عین کلمه دا مکسور ده، لہذا مونږ به حمزه وصلی په شروع کې مکسور راوړو، او په آخر کې پیش دی، نو دغه پیش به مونږ په جزم سره بدل کو، نو مونږ سره به امر حاضر معلوم جوړ شي اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اوس مونږ د تدعون امر حاضر معلوم جوړو، د شروع نه به مونږ علامت د مضارع لرې کو، نو مونږ سره دلته دال ساکن دی، نو مونږ به عین کلمې ته وګورو، نو په عین کلمه باندې پیش دی، نو مونږ به حمزه وصلی په شروع کې مضموم راوړو. اوس دې صیغه کې که مونږ وګورو نو په آخر کې حرف علت دی، نو دغه حرف علت دا به مونږ وغورځو. او دا نورې کومې څلور صیغې دي نو تدینه به مونږ نون اعرابي وغورځو، او آخرنۍ صیغه یعنی د جمع مؤنث غایب، د جمع مؤنث حاضر په آخر کې کوم نون دی دا به په خپل حالت وي، نو مونږ سره به ګردان شي ادعو، ادعوا، ادعو، ادعي، ادعوا، ادعونا. اوس مونږ د تمدونه تدینا فعل امر حاضر معلوم جوړو، نو چې تا علامت د مضارع مونږه حذف کړه، نو تدینا بعد کوم میم دی، نو دغه میم دا مضموم دا متحرک دی، او تدی بشو آخر کې اخرنه کوم لفظ دی نو هغه مشدد دی، دا غي د پاسه شد دی. نو مونږ بیا دا ویلو کچری تدینا په مخ کې حرف باندې ضمه و، نو په دغه صيغه کې با د واحد مذکر حاضر په صيغه کې با سلور وجه جایز دي، نو هغه به داسې شي مد، مدی، مد او امدد، او اخو گردان بوی مدda، مدو، مدی، مدda، امددنا. دا کوم اخرنۍ صيغه ده په دې کې چونکې دا میم ساکن دی، نو دی وجنه حمزه وصلی دا به مونږه په شروع لراوړو، نو مونږ سره به جوړ شي امددنا. بل د تفرنا مونږه امر حاضر معلوم جوړو، نو چې کله تا علامت د مضارع مونږه لری کړله، نو دلته فا دا متحرک ده،
نو بیا به مونږ اخر ته ګورو او نو دام د مضارع هغه صيغه ده چې په دې کې اخر دا مشدد دی، لہذا د امر حاضر معلوم کوم لومبۍ صيغه ده په دې کې به درې وجې جایز دي، ځکه چې عین کلمه په دې صيغه کې دا مکسور ده، فتحه ویلم ټیک دی، کسره ویلم ټیک دی او بغیر ادغام، لیکن دې کې به مونږ ضمه نه وایو. نو مونږ سره به ګردان شي فر فر افرر، فر فر افرر او فر فرو فري فر افررنا. البته دا یو خبره و مونږ او تاسو په خپل ذهن کې کینو چې کله مونږ د باب افعال نه د باب افعال د فعل مضارع نه امر حاضر معلوم جوړو، بالفرض مونږ سره د باب افعال نه د واحد مذکر حاضر صيغه د تکرمو. نو د تکرمو نه چې کله مونږ امر حاضر معلوم جوړو، نو چې کله مونږه تا علامت د مضارع لري کو، نو تدین بعد کوم کاف دی نو دا ساکن دی. نو که مونږ عین کلمې ته وګورو نو هغه را ده او په هغې باندې کسره ده، نو پکار دا وه چې مونږ تدین امر داسې جوړ کو اکرم، حالانکه اکرم نه دی بلکې اکرم دی. نو دلته د اکرم ذکر راځي چې دلته کما حمزه قطعی ده هغه حذف شوی ده، دا په اصل کې تکرمو نه ده بلکې تو اکرمو ده، تو اکرمو. نو کله چې مونږه تا حذف کړه نو اوس دلته دا حمزه دا متحرک ده، نو دا په اصل کې ده اکرم. نو کله چې مونږه علامت د مضارع حذف کو او کته دینه بعد ټکی سوي ساکن وي، نو بیا به مونږه دا ګورو که چېرې دلته حمزه قطعی هغه حذف شوي وه، نو هغه حمزه قطعی دا به مونږه واپس راولو. نو دا صورت دا به مونږ ته په باب افعال کې مخې ته راځي، لہذا باب افعال کې کما حمزه قطعی هغه مخکې حذف شوي وه، نو دغه حمزه قطعی دا به مونږ واپس راوړو، او که چېرې حمزه قطعی نه وه حذف شوي نو بیا به مونږ عین کلمې ته ګورو، که عین کلمه مضمومه وه نو حمزه وصلی به مونږ مضموم راوړو، او که عین کلمه دا مکسوره وه یا مفتوحه وه نو بیا به مونږ حمزه وصلی دا به مکسوره راوړو. نو دا مونږ سره د فعل مضارع نه د امر حاضر معلوم دا به مونږ څنګه جوړو، نو دا مونږ سره د هغې قانون شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.